أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ ہود آیت نمبر 100 101 102 103 مطالعہ کو تمام رستو دے تاریخ عبرتناک خبریں یا دے عبرتناک کیسی یا دے قومونو اغا عبرتناک حالت چاہی کہ دے لوئی لوئی سبکونو موجود دی رہتی دنیا دے پارا دیغو تذکرے دے بعد اللہ تعالیٰ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی چھ ذالک من انباء القرى نقصو علیک منها چھ دا دے ہگو بستیو چند واقعات تی چھ اغا تا یعنی دیغو سرگزشت تا دیغو تاریخ تا چھ اغا ماتا تا بیان کو نقصو علیکا منها قائم و حصید و دو که زن داسی دی چه اغا وس قائمی دی و زن داسی دی چه دغو فصل کٹ شوی ده حصید چه دا هغی زمکی ته یای چه هغی که فصل ویلاړی او بالکل کٹ شي کله چې زمکی نه د فصل کٹ شي فصل چې ویلاړی او ډیر شاندار او ډیر ششتا منظر وي خو کله چې دینه د فصل کٹ شي داسې اوجاړ شي اوجاړ لاګي یو ډیر عجیبه نظیر ترې شي. نو دلته الله تعالی یو طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم ته او د غي زری سره کفار مکه ته مشرکین مکه ته دایي چې دا تاریخ دا سه خبرې دي چې دا زبینو د دو واقعات بیانو تا ته او نبی صلی الله علیه وسلم په خپل د دون نو خبردار خو زور ته وکوم دی وਹੀ زیر ته قران کې ځای په دې طرف ته اشاره ده لہذا الله تعالی ورته چې دا هغه د قومونو تاریخ ته یا ابنادناک تاریخ ته کسی دی چې آغاز تا ته بیانو منها قائم دو که دنه دا سی دی چې موجود دی لکه د قوم سمود نشانات موجود دی وحسید زنه پکې ختم شوی دی لکه قوم عاد ختم شوی دا قوم لوط دغه اشارات اگرچه بعد کې د قوم عاد د شداد کم جنت چې دغه تصویر غکی رسی چیرې دا چې ته یو غرق نشانی د دې ملو شوی دا په غکی په زمکه کې لاندې او داسې د قوم لوط چې کم قوم د بحر مردار چې کم دا غزه کې نشانات دي چیرې دا او بو کې مکانات ملو شوی دی دا باندې خلق تحقیق کړي جدید دنیا چیرې دا دغه کېدلی شي چې د کومه تذکره په قرآن کې ده او داسې نورو کتابونو کې هلکې پلکې اشارات موجود دي. لہذا الله تعالی هغه طرف ته شي چې دوی کې ځنه داسې دي چې قائم دي هغه تاسو کتل شي ځنه چې هغه ختم شوی دی هغه فصل ختم شوی دی هغه فصل کټ شوی دی وما ظلمناهم بیا الله تعالی چې داسې نه ده د انسان ما پیدا کړی او ډېر ششتا مو پیدا کړو دته بهترین هدایات ورواستولو دته مزمکه ورکا دته وسایل ورکو او هغه قانون مې ورکو اخلاقی قانون مې ورکو هغه سره دا هدایات ورته ورکو رهنمایي مې د وکاو دته دا ویلو چې دا قیمه قانون ما هدایات باندې کچري د غزمکه کې تخپل ژوندۍ تیره کې ته انفرادي وي اجتماعي معاشري وي فردي یا لوی معاشري قومونه وي ملکونه وي نو هغه ته الله تعالی یلی چې د دنیا په هم ششتاوي دیتا او آخرت خو به خودم دیتا ششتاوي مګر دا انسان څو کو چې دغه انسان
بربدي شروع کړه، د فساد ډک کو، د فساد نه، ظلم نه، بربریت نه د ځمکه ډکه کړله. حالانکه ما دته دا هدایات نه وکړي، دته خو مو دا هدایت کړو چې تا خپله زندګي به پر سکون وي، مګر د هغې اولټ لاړلو. چې دا اولټ لاړلو نو بیا نتیجه د دې دا خبره ضرور ده چې بیا تباهي رسي، بیا فساد رسي، بیا ظلم، بیا بربدي رسي، بدامني رسي. نو ظلم د ځان سره وکړو، د باندې ما هیڅ ظلم نه ده کړی، ما د باندې ظلم نه وکړو، ما ظلم نه ما خو ظلم نه وکړی، ولکن اظلموا انفسهم، ولکن ظلموا انفسهم. بلکې حقیقت دا ده چې دا ظلم د خپل ځان باندې په خپله وکړلو. فما اغنت عنهم، بس فایده دوی ته هیڅ نه کویر، زره برابر فایده یې نه کویر. آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، زره برابر فایده نه کویر هغو خدایانو چې دی الله پورې شي، وغو نه خدایان جوړ کړو، هغو ته یې پکار کړو، یدعون هغې نه یې غوښتله. اوس د عام تصور د موږ دا ده چې یاره زه خو بوت نه نه غواړم، که نه موږ وایو چې یاره خو بوتانو نه کفار غواړي، د هغه طرف ته وینه نه، داسې نه ده. ځله انسان ژمدي انسانانو نه هم اپنے جیسے انسان چې وي هغه نه هم خدای جوړ کړي، هغه ته یې چې بس یاره ته به د ما دا کار کوې، بل خو ما لرې بند دي. یقینا ځینې زمرو کې داسې انسان کولی شي، خو د هغې دا مطلب نه وي چې هغه نه خدای جوړ کړي، خو ځینې داسې وي چې هغو نه خدایان په ده درجې جوړ کړي چې د هغو پیروي شروع کړي. لکه قرآن کې پرونو تېر شوي وه واقعه دغه تېر شوي چې دی د فرعون اتباع شروع کا، او مخکې هم په دغه سوره هود کې چې کل امر جبار عنید، چې د یو جبار چې یو سرکس خلکو پیروي دی کړې وه، دی کوله چې کوم د الله نه بغي خلکو، د الله نه بول خلکو. او سوره قرآن کې ځای پته چې د خلکو پیروي مه کوئ، ولا تتبع عن ذکرنا، د هغو خلکو پیروي مه کوئ، هغو پسې مه ځئ چې کوم د ما د هغوی زړونه، د هغوی فکر، د هغوی خبرې د ما د ذکر نه اوټ دي، د ما د ذکر یې هېر کړی ده، د هغو پیروي مه کوئ. لہذا الله فرمایي چې دوی ته هېڅ نه کو فایده، دوی هغو خلکو پیروي کوله، الله یې پرېښی او د هغو خلکو ته یې پکار کړه، هغو نه یې امیدونه، هغو باندې بروسه کوله، هغو باندې توکل کوله، هغو پسې روان وو. لما جاء امر ربک، کله چې د تا د رب فیصلې وخت راغله، فیصله نافذ شوه، هغه ټیم دوی ته هېڅ شي فایده نه کویر. وما زادوهم غیر تدبیب، سوای د دې نه چې د دوی بربدۍ کې اضافه وکړه، نور هېڅ ورته فایده نه کویر. وکذلک اخذ ربک، بیا الله تعالی فرمایي چې دا وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرآن، بیا الله چې کله وکذلک دغسې چې تا رب کله ظالمه بستی ظالم قوم باندې لاس واچوي، هغه پکړ کړي، اخذ ربک وی نیسي، اذا اخذ القرآن کله چې نیسي هغه، یعنی کله چې الله تعالی د یوې بستۍ باندې فیصله وشي، یو قوم باندې فیصله وشي، او داسې نه ده چې دا نن سبا نه کېږي، نن سبا کېږي خو د هغې شکل جدا ده او موږ غور نه کوو، او د موږ رهنمایي نشته ده چې موږ ته دا پته ولګي چې دغه ظلم چې نن شروع ده چې خلک خودکشۍ کوي، دا په خپله یو لوی عذاب ده، دا لوی عذاب ده. او کومه بستۍ کې چې بې اتفاقۍ وي، ظلم و بربریت وي او بدکرۍ وي او فساد وي، امن نه وي، سکون نه وي، دا په خپله یو عذاب ده. لہذا الله فرمایي وکذلک اخذ، دغسې چې تا رب کله تا رب چې پکړ کوي، اذا اخذ القرآن کله چې هغه بستي نیسي، وهي ظالمة، چې هغه ظلم طرف ته لاړ شي، یعنې هغه ظالمه شي، بیا چې کله د تا رب پکړ رسي نو د هغه پکړ همدغسې وي، لکه د وروستو تذکرې وشي همدغسې د الله پکړ وي. ان اخذه علیم شدید، یقینا چې د تا رب پکړ چې دا د هغه عذاب چې دا د هغه پکړ چې کله چې هغه ډېر شدید وي، ډېر ان بطش ربک لشدید، اطاعت د رب سزا چې د عذاب چې د هغه ډېر سخت، الله دې موږ ټول وساتي. ان فی ذلک لآیه، دا نشانۍ چې دي دا دي هغو خلکو دپاره، یعنی دې کې ډېر لوی سبق ده. الا ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الاخره، یعنی دا دغه واقعاتو کې، دغه تاریخ کې، دغه عبرتناک تاریخ کې، دغه عبرتناک واقعاتو کې، د قومونو دغه تذکرو کې الله یایي چې ډېره غټه نشاني ده، خو چا دپاره؟ لمن خافه
لمن خافه چې څوک ډریږي عذاب الاخره د آخرت عذاب نه. دلته کې یو ډېره زبردست یو سبق ده، هغه دا ده چې دا انسان چې کله د ورستو تاریخ بیانېږي که نه، نو دې کې یو سبق خدا ده چې انسان د هغو باندې خور وکړي چې یاره دا قوم پاس څنګه لاړلو، بیا دا قوم راوغورځېدو څرنګې، دا خو ډېر ترقۍ کې و راوغورځېدو. نو دې دپاره الله تعالی د دنیا ته یو اخلاقي قانون رستولی ده، یو معاشرتي قانون یې رستولی، یو معاشي قانون یې رستولی ده، او هغه قرآن کې ده، هغه د نبي صلی الله علیه وسلم په سیرت او د نبي صلی الله علیه وسلم په هدایاتو کې او نصیحتونو او حدیثو کې ده. څو پورې چې دغه انسان په هغو اعمالو باندې پوره رسي او هغو اعمالو په مطابق 19 20 18 20 غلطۍ خو کېږي، خو هغه دومره نه وي چې لوی عذاب ته تیار شي. مګر څو پورې چې دغه واقع دغه د الله دغه احکاماتو باندې دغه قوم عمل کوي، نو دا قوم ترقي کوي. د دې زنده مثال نبی محترم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه لاړلو رخصت شو، نو نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې مسلمانانو ته صرف عرب ملاوو، نور طرف ته نه ولاړ. عربو کې نه یو اسلامي حکومت قائم شو، او نبی صلی الله علیه وسلم د دوه لاس کې ویر کو د دنیا نه رخصت شو. خو بیا هغوی څه وکړو؟ هغه اخلاقي قانون باندې قایم شو، هغه میشن چې کومې خسته و چې یاره د دین قیام پر زمین باندې پکار ده، او هغې د پر هغوی ووتلو. نو د جهاد ذریعې سره روم فتح شو، ایران هم فتح شو، او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه درو چې رسول 24 لاک مربع میل ته دغه اسلامي حکومت رسېدلی و. مګر د موږ بدقسمتي یو بل تاریخ ته چې بیا هغه د بعد د دې زوال چې کوم شروع شو، هغه هم د صحابه کرام په دور کې، خو بیا هم ویلي چې هغه اندروني جګړې وي. موږ د نورو په خبرو کې راغو، خپله کې مو یو بل سره جنګونه شروع کړو، هغې سره هغه فتوحات بریک شو، ودرېدلو. بیا رو خو بیا هم د نورو په نسبت تمامو قومونو په نسبت مسلمانانو 1350-1400 سال حکومت کړی په د ملک باندې، په د دنیا په ځمکې باندې. او د نورو حکومتونو خو 500-600 سال شو چې دا راغلي دي. خو هغه وجوهات څه وو چې هغه یې څو پورې چې هغې کې هغه اخلاقي اصول وو، هغه معاشي اصول وو، هغه سیاسي اصول وو، هغه معاشرتي اصول وو، هغه یې ترقي کوله. خو چې څو هغه کمیدلو دلته د دی لاندې راتللو. بس آخر کار د دی نن نتیجه چې موږ وګورو ذهني طور باندې بدني لحاظ سره هر طرف سره موږ د ظلم شکار یو، موږ باندې ظلمونه کېږي دي، موږ خون خرابه ده، موږ امن نشته ده، موږ تجارت نشته، موږ کور محفوظ نه دی، موږ عزت محفوظ نه ده. د هغې ډېر وجوهات دي، همدغه سزا ده دغه قومونو ته. دلته کې الله فرمایي چې د ورستو تاریخ باندې چې کله تاسو غور کوئ کې به تاسو ته پته ولګي چې همدغه اصول وو، دغه اصول نه هغوی هټ شوي وو، هغوی هټ وو، بله زندګي منتخب کړې وه. او بار بار پیغمبرانو ورته ویله چې دا مه کوئ، پیغمبرانو دعوت ورته راورسو، دوی ته یې دهاني وکړه، مګر دوی هغې کې ډوب وو، او دوی هغه پیروي کوله د هغو خلکو چې هغو خلکو صرف خپل مفادات د دنیا مفاداتو دپاره یا هغوی کوله یا د هغوی ملګرو کوله، د هغوی په بنیاد باندې د هغوی حکومتونه ولاړو او معاشرې وې. یعنې ته چې کلي کې چې څوک چاته څوک یې چې زه مشر یې، خو خلک ورپسې وي که نه، بیا د هغې کردار چې څرنګې ده دغسې ټول قوم سزا هغه ته میلویږي، په دنیا کې میلویږي. د هغې نتیجه موږ په مخ کې ده، د موږ حالات چې وګوري ګلۍ موږ نشته، امن نشته ده، څه صورتحال ده، همدغه وجوهات. لہذا دا یوه خبره شه. دویمه دې کې دا خبره ده چې کوم عذابونه چې په قومونو راغللو هغو ته خو سزا میلاو شه، مګر د هغو قومونو داسې واردات و داسې طریقې وي چې هغه هغوی پرېښللی. اوس دو ته به څوک ویر کوي؟ د هغو ته خو هغه ټیم عذاب میلاو شو، هغو ته خو هغه لړلو د دنیا نه، ټیک شوه، هغه ختم یې کړلو. خو ځینې معاملات داسې دي چې د هغو نسل میلاو شو، د هغو نسل د نسل لاندې راغللو هغه طریقه د دې به څه حساب کې. لکه د دې زه تا ته یو مثال درکړم. یو د نن چې د موږ عام ځوانان د آیس کی د دې آیس سر ته دا کله راغلی و؟ دا یو مشهور یو کیس و که څوک د هغې سټډي وکړي، او چې چا راوړي هغه ډېر لوی خلک وو، هغو د دوایۍ په نامې باندې هغوی ته لاسس میلاو شو، چونکې دا یوه دوایي ده، دوایي کې استعمالیږي، د دې یو ستر هغه ده، ډېر خلک به په دې پوه وي. خو تاریخ
ډېره لرې واقعه نه ده. هغه خلک موجود دي اوس هم په حکومت کې ناست دي. هغو لیسنسونه واخیستو، هغه لیسنس په بنیاد باندې هغوی یعنې چې لږ غوندې پکار وو هغوی په ډرمونو شکل باندې د ملک ته راوړل. چې راوړلو هغې پسې کیس راوچت شو او کیس کې هغوی چونکې زور آور وو هغوی عدالتونو نه ووتلو او هغوی خپلې مزې کوي اوس خو هغه شی چې د هغه پاک ملک ته راناوتلو اوس هم د هغې لیسنسونو په بنیاد باندې لږ مقدار کې رسي څوک د هغې پکړ نه کوي، هغه لاندې رسي، هغه دوایي بجای کم استعمالیږي او داسې آیس تر وځي او هغې باندې ملونو مال جوړوي، دولت جوړوي او نسل در نسل تبه کېږي. نو د دې ذمه دار به څوک وي؟ دا به څوک حساب کوي؟ عدالت خو خلاص کو. بله ځای واقعه شوې وه، بار نه ښځې راغللې، ښځې راغوښتل یا هغو سره څه عمل وشو، دلته ټوله میډیا شور شرابه او دا او دا او دا. اوس خاموشه د څوک نما خلي سره پته نه وي، خلک خپلې مزې کوي، بیا حکومت کې ناست دي په ډالرو هغوی کرپشن وکړو، په ډالرو پاکستاني روپۍ نه په ډالرو باندې هغوی خپل بینکونه ډاک کړلو دنیا کې، او په ډالرو هغوی جیورۍ کوي، په ډالرو هغوی خرچې کوي، په ډالرو کې هغوی کوي او روسي د ملک کې څوک به کوي؟ دا به څوک ته اوس دونه به د حساب څوک خلي؟ نو د الله د انصاف تقاضا دا ده چې وارث پکار ده چې هغې ریزې حساب کتاب دو سره وشي، دونه پوښتنه وشي. دنیا کې خو یې نه شي کوی، موږ خو یې نه شو کوی، موږ غواړو چې د عکس بند کړي، څومره زړه خواهش د دعاګانې کوو چې د موږ نسل تبه کېږي، مګر د دې سړ ته چې کوم طاقتونه دي هغو نه به څوک حساب خلي؟ څوک به خلي؟ او چې کوم خلي هغه خپل د دو بینیفیشري نو دونه د هغوی فایدهمند خلک دي دغې معاملې کې، هغه به څنګه ته نه خلي؟ نه یې خلي ته نه. نو